بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې مونږه دا خبره کړې و چې اسناد حقیقي کې د فعل یا د شی فعل نسبت غیر معقوله ده شو دا معقوله ده شوی او په اسناد مجازي کې د فعل یا شی فعل نسبت غیر معقوله ده شوی او په دې باندې قرینه هم موجوده وي چې دلته دا فعل یا شی فعل نسبت غیر معقوله ده شوی قرینه په موجوده وي او قرینه کې موږ ویلو چې چاته نسبت شوی نو الګي مناسب د عادت سره مناسب هم وي چاته چې نسبت شوی نو هغه د فعل لپاره یا فاعل وي یا مفعول وي یا مصدر وي یا ظرف وي یا سبب وي فاهم خو چې کله بتاولین وې دې قید لګولو فائدہ دا وا چې کچرتا د فعل نسبت شبه د فعل نسبت غیر معقوله ته شو او په دې خبره باندې قرینه نه موجوده نو دا به اسناد مجازي نه او په دې سره اقوال کاذبه وي دا هم وطن وس د دې نه دا خبره کوي په نوې سبق کې اقوال درو خبره مثال لکه زې مالک زید نه دی راغلی وس دا اقوال کاذبه دي نو وس دلته کې په دې خبره باندې قرینه موجوده او نه لکه ما زید ته د نه راتلو نسبت وکړو زید ته مې د نه راتلو نسبت وکړو او په دې خبره باندې قرینه موجوده وه جو دا اسناد مجازي دی او که نه وه موجوده جو اسناد حقیقي دی ښه اوس دا ده چې وایي کله موږ دغه اخلو د فعل د دې نه موږ مجازي معنی اخلو نو دلته کې که قرینه موجوده او موږ به وایو چې دا اسناد مجازي دی او که قرینه نه موجوده نو موږ وایو اسناد حقیقي دی لکه یو شعر دی دلته کې لیکلی اشاب الصغیر وافنى الکبیر کر الغداة ومر العشی چې موږ وایو شعر مطلب دا دی چې ماشومان ځوانان کړل او بوډاګان فنا کړل چا فنا کړل کر الغداة ومر العشی د سحر راتللو او د شپې تللو مطلب دا چې د شپې او د ورځې په تلو راتلو سره ماشومان ځوانان شول او بوډاګان فنا شول نو دلته کې دا بوډا کول او د ځوان کول دا خو الله تعالی کوي څوک کوي الله تعالی کوي شپه ورځ خو نه کوي که نه نو دلته کې د فعل نسبت غیر ما هو له ته وشو اوس که په دې خبره باندې قرینه موجوده او ما ته ګوره که په دې خبره باندې قرینه موجوده وه چې دلته کې دا شاعر چې دی مؤمن مسلمان دی دا مؤمن مسلمان دا عقیده چې دی دا فعل نسبت الله تعالی ته کوي خو که دلته کې دې نه دا موږ ته څو پورې دا معلومه شوې نه ده چې دا شاعر دا مؤمن دی او که کافر دی نو بیا به موږ دې ته کلام ته نه مجاز ویلو شو نور د حقیقت ویلو شو خو چې کله موږ ته پته ولګېده چې شاعر دلته کې مسلمان دی نو بیا موږ وایو چې کرو الغداة ومر العشیة چې د دې ته نسبت دغه د بوډا کېدو د ځوان کېدو شوی دی نو دا اسناد مجازي دی لکه پوه شو ویلې باندې لکه داسې یو بل شعر دی چې میز عنه قنزع عن قنزع چې جدا کو د هغې نه یو ټوکړه د ویښتو بله ټوکړه د ویښتو او جذب اللیالي ابتئي و اسرعي جذب اللیالي د شپې تلو راتلو وایي هغه بوډا کو نو اوس دلته کې دا شاعر چې دی چې د شپې تلو راتلو هغه بوډا کو نو دا شعر د ابو النجم دی او د دې نه وروستو هغه ویلی دي یو بل شعر ویلی دی چې افناه قیل الله چې فنا کو هغه لره حکم د الله نو دلته کې په دې وروستو کې قرینه موجوده ده په دویم شعر کې قرینه موجوده ده چې د شاعر دا عقیده ده چې د الله تعالی حکم د الله تعالی په ارادې سره هغه فنا شوی دی نو د شاعر عقیده پکې معلومه ده نو په دې شعر کې په میز عنه قنزع عن قنزع په دې کې چې د جذب اللیالي د شپې راتلو ته نسبت شوی دی نو دا اسناد مجازي دی پوه شوې په دې باندې لکه په دې باندې پوه شوې اوس وګوره ورته ولهذا د دې وجې نه د کومې وجې نه چې لأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه چې د جاهل دا قول دا خارج دی د مجاز نه لکه جاهل وی امت الربيع البقلا نو دا قول د مجاز نه خارج دی ځکه چې په دې کې قرینه موجودې دل پکار دي قرینه پکې شرط ہے او په امت الربيع البقلا کې قرینه نشته نو دی وجنه لم يحمل نه به حمل کولې کېږي على المجاز په مجاز باندې ویلو مجاز سبا نه عمل کولې کېږي نه هو قوله د دې د شاعر دا قول اشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة ومر العشي
اشاب الصغیره کشران ځوانان کړل وافن الكبيره او بوډاګانې پنا کړل دا چا کرر الغدات ومر العشي د سحر تللو او د ماښام راتللو یعنی د ماښام او د ورځې د تلو راتلو د زمانه دا بوډاګان چې نن د فنا کړل او زمانه ځوانان چې نن دا سکړلو دا ماشومانه ځوانان کړل نو دلته کې د فعل نسبت زمانه ته شوی غیر معقوله ته شوی نو صوبر چې شاعر د عقیدې پته نه لګیدلی نو موږ به دا په مجاز باندې نه حمل کوو الګه پوهیږي کنه دا قرآن خبر نه على المجاز بمجاز على ان اسناد اشاب وافنا چې اسناد اشاب او د افنا شوی رستا کرل غدات ومر العشيده مجاز نه مجاز دی و ما داما هغه وخت پورې لم يعلم چې پته ونه لګي او لم يظن یا ګمان بان قائله چې قائل د قول لم يريد ظاهره د دې ظاهر نه اراده کړي اے ظاهر الاسناد لانتفاء التاول حينئذ ځکه چې نشته نه موجوده قرینه په دغه وخت کې لاحتمال چې دا احتمال به هم دی ان يكون هو معتقدا لظاهر چې دا سره د ظاهر اعتقاد لري فيكون من قبيل قول الجاهل نشبه دا د جاهل دا دی قول نه انبت الربيع البغلنا لکه پوه شو به معنی کما استدل لکه څنګه چې دلیل نیولای نه مطلب دا اوس بل شعر بیانوي چې په بل شعر کې چونکه قرینه موجوده ده پدې اشاب صغیر او افن الكبيره کرول غدات عمل پدې کې چونکه قرینه نه موجوده نو دا ته چې سو پوری د شاعر ته پته لګیدلی نه دا د عقلی ته پته لګیدلی نه دا ته په مجاز باندې حمل کول نشي اوس دا بل شعر منغ وایو نو په بل شعر کې چونکه قرینه موجوده ده چې دا شاعر مؤمن مسلمان دی ا د مؤمن مسلمان عقیده دی چې د هر څه کېږي د الله تعالی په حکم باندې نو ال د کې هغه حمل کړی دی په مجاز باندې ځکه چې قرینه پکې موجوده ده پوه شو به معنی کما استدل لك څنګه چې دلیل نه یعنی معلوم علم ولم يستدل بشيء او دلیل نه بشيء بدات سره على انه لم يرد ظاهره مثل على ان اسناد ميز چې اسناد د ميزه الى جذب الليالي جذب الليالي ته شویره په کوم ځای کې په قول د ابو نجم کې ميز عنه قنزع عن قنزع جذب الليالي ابتئي او اسرعي و ميز عنه جدا کو هغه د سرنا عنه عن اسراء سے د سرنا جدا کړه د سرنا سي جدا کړل قنزع عن قنزع قنزع څه ته وي والشعر المجتمع في نواحي الراس هغه وختو ته د وختو هغه ټوکړې ته هغه حصے ته وي چې د بری طرف کې راجم شوی نو من وایو زمانه هغه بوډا کو زمانه سبا د سرنه ولا وختل لیکل بوډا شو سره لیکل جذب الليالي جذب الليالي تلور موزيها و اختلافها د شپو بدلیدو را بدلیدو او د شپو هغه تیریدو داغه وخته داغه نه سکړلو جدا کړل ابتئي او اسرعي وکتا بقلاره باندې او کا تادی کې دا ابتئي او اسرعي دا څه شری په ترکیب کوی دا څه واقع کیږي نو دا حال من الليالي و اذا د الليالي نه دا حال نه و د جذب الليالي ابتئي اسرعي یعنی د شپې د تلو راتلو د سړی د سرنا وخته جدا کړل کدا شپې په قلاره تیریږي او کا پدادې سره تیریږي په داسې حال کې نو اوس اعتراض پیدا دی چې ابتدائی او اسرعی دا خو جمله انشائیه ده او جمله انشائیه حال نشي واقع کېدی جمله انشائیه حال نشي واقع کېدی نو دوه جواب دي چې حال من الليالي على تقدير المقول اي مقولا فيها نو دا پرې چې دا ته دغه کې پرې دغه سره واخلي بمقولا په معنا باندې واخلي د مقولا په معنا باندې واخلي نو بیا حال جوړیږي ځکه مقولا جلندا جمله انشائیه نه او یاد لګی دا جمله انشائیه ده هو يجوز ان يكون الامر بمعنى الاخبار ودام جائز دي چې جمله انشائیه ده او په معنا د خبر منده مجاز وإذا مجاز دي هذا يمقي سر ذلك على ان اسناد ميز في قول ابو النجم ميز عنه قلنا داوي مجاز ده لکه پوښوي به معنی خبر ان استدل دلیل نه ولا شوی على ان اسناد ميز الى جذب الليالي مجاز چې اسناد ميز چې جذب الليالي ده شوی ده نو دا سره مجاز ده او قرینه لګي سره نو سره قرینه وي بقوله متعلق باستدلال اي بقول ابي النجم عقيبه يندرين ورسل اقوال چې ده نو هغه بری باندې قرینه دا ورسل قول سره افناه فنا کړه دې لرسا چا پنا افناو کې وزه مر څوک چا دراجه ده و یا ابو النجم دراجه ده
چې فنا کړی دی ابو نجم لره یا فنا کړی د سر دی ویختو لره چا قیل الله قیل الله قیل الله اصل کې امر الله حکم د الله قیل الله قیل حکم یا اراده للشمس نور د اطلعي اطلعي چې تطلع شه اے افناه قیل الله للشمس اطلعي دسل کې و شعر دې شو ميز عنه قنزعا عن قنزع جذب الليالي ابتئي او اسرعي افناه قيل الله للشمس اطلعي و چې فنا کړی دی وختو لره د الله دی حکم چې الله حکم ورته کړی دی چې تر اخیجا نه الله تعالی حکم ورته کوي چې تر اخیجا نو چې نور راخیږي د نور په پریوزي شپه راځي نو چې نور پریوزي شپه راځي او شپه تیریږي نور راخیږي نو دغه انسان هغه وختي لري کړی دی د فنا کړی دی لکه پوهه شوي په دې معنی نو دلته ګوره قرینه موجوده ده چې شاعر چې دا مؤمن مسلمان دی او د عقیده ده چې د هر څه کوي الله تعالی کوي او بیا هم د ویختو د فنا کېدو او د ویختو د هغه جدا کېدو نسبت د هغه ته کړه شپې ته کړه دی نو دا سره مجاز دی اسناد مجازي دی حقیقي نه دی لکه پوه شوي خو چې څو پورې پته نه لګېدلې لکه په دې مخکې شعر کې اشاب صغیره نو هلته کې ته دا نشي عمل کولی په مجاز باندې پوه شوي فإنه يدل دلالة على أنه فعل الله تعالى جدال الله فعل وأنه المبدئ والمعيد أدا الله تعالى أول پیدا کونگے والمعيد دوبارہ پیدا کونگے والمنشي أو پیدا کونگے والمفني فنا کونگے فيكون الإسناد إلى جذب الليالي بتأول نوعيد جذب الليالي تنسبت ميزة دا بتقريري سرشا قرينا على أنه زمان أو سبب جدا زمان دے ددی دار پارا یا سره سبب دے وز د دې نه اخوا اقسام د مجازي عقلي پیش کړي چې په مجازي عقلي کې دوه سيزونه یو پکې مسند وي یو پکې سوي مسند الیه وي یو پکې سوي مسند او مسند الیه نو دا مسند او مسند الیه کله بدوانه حقيقي وي او کله بدوانه مجازي وي مسند او مسند الیه کله بدوانه سوي او کله بدوانه سوي مجازي وي کله بلاولنه حقيقي او دویم مجازي وي او کله بلاولنه مجازي او دویم نو څو صورتونه شول څلور صورتونه شول نو موږ وایو وس درې نه چې اقسام د مجازي عقلي په اعتبار د طرفین سره طرفین مطلب سره مسند او مسند الیه دا په څو قسم دي په څلور قسم دي یا به دا مسند او مسند الیه باندې حقيقي وي یا مسند او مسند الیه باندې مجازي وي یا به مسند الیه حقيقي وي او مسند به مجازي وي یا مسند الیه مجازي وي او مسند به حقيقي وي پوه شو به معنی اوس ورته به واقسامه او اقسام دسا اقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقه الطرفين باعتبار حقيقه الطرفين سرا ومجازيتهما باعتبار مجازي الذي سرا اربعه سلور دي لان طرفيه ذكر طرفون مراد سره فخبل هو المسند اليه والمسند اما حقيقتان لغويتان يا بدل لغت باعتبار ضمان حقيقت وي لك انبت الربيع البقله وذكره فريق مسند اليه رتوقع كنا انبت سره مسند ده او ربيع سره مسند لري نو دلته د انبت نه معنا را ټوکیدل دي او د ربيع نه مطلب موسمي بهار ده الګه پوښوي او مجازان یا بدوانه مجازي لغوي لکه احيا الارض شباب الزمان ژوندۍ کړه زمکا د زمانه هغه ځواني بس اوس وګورئ وس دلته احيا الارض د زمکه ژوند کېدل نو احيا الارض د لغوي معنی خو د احيا لغوي معنی خو ژوند کول دي کنه د احیا لغوي معنی سره خدل کې د احیا مطلب ژوند کول نه دي بلکې د احیا مراد تازه کول دي تازه کېدل د زمکه پوه شئ او شباب زمان شباب ځواني د ویل کېږي او ځواني د زیروح کار دی ځواني د څه کار دی د زیروح کار دی چې پای کې حس وي حرکت وي پکې او دل کې د شباب نه مراد حقيقي معنی نه ده بلکې د دې نه مراد هغه تر تازګي نه لکه پوهیږئ باندې معنی نو ګور لګي مسند لګي نو مجازي معنی موږ واغستله او د مسند نو موږ مجازي معنی او مجازان لغويان نحو احيا الارض شباب الزمان احيا الارض ژوندۍ کړه لازمکه چا زما ژوندۍ کړه شباب الزمان د زمانه هغه ځواني مسند په وخه کنه احيا سره مسند ده او شباب سره مسند له نو د احیا لغوي ما حقيقي معنی سره
ژوند کول او مجازي معنی سره تازه کېدل او د شباب لغوي معنی ځوان کېدل او لغوي معنی د مجازي معنی تر ګوره فان المراد باحياء الارض ودلك مراد احياء الارض سره تهييج القوى الناميه فيها او قوت نامیه غ بډوتی کول د قوت نامیه او چدیدل بای کی تارو تازگی را پیدا کول و احداث نظارتها او پیدا کول د تر تازگی بانواع نباتات د نباتاتو په قسمونو کې والاحياء في الحقيقه اعطاء الحياه او احياء د دې حقيقي معنی نه چاله ژوند ورکول چاله ژوند ورکول وهي صفه او دا ژوند ورکول د داسې صفت ته تقتضي الحس والحركه والاراده چې دا حس د تقاضا د حس او د اراده او د حرکت کوي او زمکه چرن دا خونه حس ته نه حرکت ادراک کول نه اراده وقد المراد بالشباب زمانه او دا رنګ د شباب زمانه مراد لګي ازدياد قوته الناميه د دې هغه قوت نامي او چتیدل زیاتیدل وهو في الحقيقه عباره او دا شباب په حقیقت کې د دې معنی عبارت ده او عن كون الحيوان في زمان چې دا حیوان په داسې زمانه کې وي يكون حرارته الغزيريه غریزیه مشبوبه چې وی د دې هغه حرکت چې وی د انسان چې وی د حیوان په داسې زمانه کې چې وی حرارت دغه ډکړل شوی قویه مشتعله چې دغه طاقت چې نه مضبوط وي او دغه مطلب لکه شغلې کوي څه کوي شغلې کوي او مختلفان یا بدوانه دین دا به مختلف وي چې مسند الیه به حقیقت وي او مسند به مجاز وي او یا به مسند الیه مجاز وي او مسند به حقیقت وي نو دغه مثالونه دي خو لکه یو شی په بدل کړی دی او مختلفان بیا یکون احد الطرفین حقیقت والاخر مجاز نو انبت البقل شباب الزمان نو دلګی دا انبت البقل جدا استشره انبت نه مراد حقیقی معنی ده نو مسند الیه حقیقت ده او شباب الزمان دا استشره دا مجاز ده فيما المسند فيما المسند حقيقه المسند مجاز او احيا الارض الربيع او احيا الارض الربيع چې زمکه ژوندې کړل چا ربيع نو دلته دا احيا دا څه ده مسند ده او مجاز ته مراد ده او دا ربيع نه مراد ده مسمى بدم ووجه الانحصار في اربعه او بدي سلورغه انحصار وجد عذر بسلورغه علامه ذهب اليه المصنف ظاهر لانه اشترط في المسند ذاك الشرط بمسند ان يكون فعلا او في معناه شيء مسند بیا فعل وي یا به معنی ده فعل وي فيكون مفردا مفردا او كل مفرد مستعمل اما حقيقه او مجازا او هر مفرد چې مستعمل وي یا به حقیقت کې مستعمل وي یا به مجاز کې مستعمل وي لکه په شو به سلور صورتونو دا مجاز عقلی سلور قسمونه په اعتبار د طرفین سره په چندل یاد به درته دا ما ته سبا ان شاء الله خبا غور سره په فکر سره اورو ان شاء الله